دا نور سورې چې د کوم سیز په کم ځای باندې تا د دې سوري باندې کرښه راښکله د دې مطلب دا دی چې او بیا دې د دې عظیمت معلوم کړو ای به ځه وبدرېږي ځای به دی به ورته ودرېږي مونږ به پرې هغه کړو چې په دې ځای دې کرښه راښکله په دې سوري باندې او په موبایل باندې یا په کمپیوټر باندې د نور د کرښې د راښکلو په ټایم کې د دې عظیمت وګورئ اسمت یې وګورئ ټیک ده دا کرښه چې په دې کوم ځای راښکله د دې مطلب دا دی چې دا د عین شمال نه په دقې زاویې ده دا د عین شمال نه په دقې زاویې ده نو چې مثال په طور دا د عین شمال نه په 100 باندې نو چې موږ 100 اخوا لاړ شو نو عین شمال به راوځي که نه دې زما نه 10 قدمه اخوا ناست دی پوه شوې پې که نه نو د ده نه زما پورې 10 قدمه لار ده که نه ته پوهېږي چې دې زما نه 15 فوټه اخوا دی خو د ده نه زما پورې 15 فوټه لار ده که نه نو چې دا کرښه مونږ راوویستله او بالفرض دا په 100 عظیمت باندې وه نو مطلب دا دی چې دا د عین شمال نه په 100 ډیګرۍ ده که نه نو چې د دې نه به موږ 100 اخوا لاړ شو شمال به ترې وباسو پوه نه شوې چې دا دې په 100 ده خو شمال دې هم په 100 دی که نه ټیک شو نه چې دا لږ ودرېږي اوس بس وش ها ورشه هغه هم راوړه په هغې باندې هم معلومېږي په دې هم معلومېږي په هغې هم معلومېږي خو زیږنده چې پوره څه ګټه وي که نه یا خښته وي یا څه شی نو بیا به دومره ډېر نه خوځي نه داسې غټ نه چې مثال غټ بولډر پسې را سال دې راوړی وي هغه اوچت شی دی کوم ځای کې شته نه 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 وي چوړو خدای به خیر کړي که فرق لږ راځي دي موږ پې صرف هغه دغه معلومو که نه طریقه پې زده کړو مارکر راکړه تو مارکر هم را پیمانه هم را اوس اسم څه نه څه خو به پکې د کمپیوټر دا شیزونو هم استعمالوې که نه راشه دا ودرېږي یار دا خو بغیر د ودرېدو نه کره نه راوځي چې دا سیز ودرېږي که نه خوځي دا بالکل نیغ وي په لیول وي اوس کاسې موږ څه شی نالګو دي چې بیا تیم راوتلی شي خو چې په لیول دوره نه وي که نه او دا پیکس په لیول باندې اوس زموږ سره زموږ کوم لیول پکار ده دا خو نه شو ګرولی پسې که نه که په دې کې څه کمی زیاتی وي به هغه لږ کمی زیاتی دی پکې راوځي دا خو چې کم از کم په لیول شي که نه او دا هم تقریبا چې په اندازه دي چې لږ په لیول د دوره فرق به پکې نه شي عظیمت معلومولو طریقه مې راته ښولې وه په دې ځای کې چې دلته دا سن روباسې که نه په دې پروګرام کې اوس هغه یې پې ورکړه 248.00518 په مخ باندې سیوا کېږي ځکه نور په دې خوا روان دی که نه دا هغه ځای شروع شوی په دې ځای باندې داسې روان دی په ورو باندې په ورو به سیوا کېږي داسې تقریبا اندازتاً به داسې وي که نه ټیک دی ته راشه د دې کرښې سره دا پیمانه بالکل پټ کړه بالکل یې ورسره سیټ پټ لږ ورته دې له دې چې لږ ګوته وروړه چې دا ودرېږي ها ړقې به نه چې کوږ د نه نشي کرښه د نه کږه شوې ده که نه پرېږدو ده ټیک تقریبا جو دغه ده که نه او په دې ټایم کې د نور عظیمت چې دی نو 249.12 داسې دی که نه
249.14 249.14 دقیقه پورې بس لري کوي بس چورلټ وش پوښې به اوس ډی راک ډی په دې باندې کېده یو ځای به کې مرکز وګڼه چې کوم ځای به کې مرکز علي مثلا دا به کې مرکز هغه تور مارکر راتو अब دلته کار کوي دا مثلا هغه مرکز شو ٹھیک شولا اوس د دې مرکز نه د دې مطلب دا دی کنه چې په دغه ټیم کې د انور هغه د عین شمال نه په 100 ډیګري دی خو پروتو 249.14 249.14 باندې ٹھیک ده نشي اوس ګوره په دې ځای باندې نور دی کنه ټیک شولا د دې ځای نه د دې ځای پورې دا زاویه سور راځي 180 خدا شو کنه 180 خو الریډي معلومه شو دغه نه 180 منفي کا कैलकुलेटर में 249.14 منفي 180 249.14 माइनस 180 69.14 69.14 دې 180 زاویه خو دا شو کنه دا 180 شو او 69.14 بس نور جوړه کا راش 10 20 30 40 50 60 70 69 دا ځای راځي کنه دا ځای شو ته وشولا دا د مرکز سره میلاو کا معنا راځي وشولا دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره عین شمال ٹھیک نه که په دې باندې چې کېمې چې په دې کېدی شي لیولیم دې کې لیولم برابرېږي دی دا پړق چې دا اوبه چې پکې ځي که نه چې د من لراغې نه بیا په لیول دی دې نه پته لګي چې دا ځای په لیول نه دی که نه نو دغه لږ فرق به راځي ٹھیک شولا معمولی دي چې لږ فرق پکې دی خو دوره نه دی خو فرق خو به زموږ نه په کرښه کې یا په اشاریو کې هم ټول پکې نه دي لګولې دغه هم دي کړي که نه دغه لږ لږ راځي خو به هر حال دا زموږ سره څه شو عین شمال په دې شمال ته مخامخ دا څه شی شو دا جنوب شو ٹھیک ده په دې باندې د 90 زاویه جوړه کتو دا شو که نه اگر دا بل مارکر خوش والا دا بیا ردی سره میلاو کا دا عین څه شی شو مغرب ٹھیک ده بیا به بله 90 زاویه جوړه کا په دې کې دا ته پای پرکار هم کولی شي او عمود چې موږ راخلو اوس دا نقطه معلومه شو چې عمود دلته هغه وکړه چې معلوم شي دا شی شو دا سره څه شو مشرق شو دغه مغرب شو دا جنوب شو دا د شمال طرفونه به څلور واړه معلوم شول که نه بس
اوس وختي مونږه زاویې قبله سور ویستله 106 که نه اسان کار دی په دغه خط شمال و جنوب باندې دا کېده او د 106 زاویې جوړه کړه د خدای په قدرت سره داسې دا د 90 100 105 د دې ځای له راځي که نه 106 د دې ځای نه پوه شوې بې دا د دې ځای سره میلاو که داسې دا به دې سیده قبله ټیک شوله زده کړه چې ودرېږه دا داسې اوس بیخي پناه کوي که نه بلکل ها بیخي پناه کوي دا نور ټول به ترې نه وران کړي نه نه ولې پناه کوي بلکل صحیح دي مونږ چې داسې ودرېږو که نه په کار ده چې لږ داسې کاږه ودرېږي ټیک ده خو که بلبرس ته داسې نیغ ودرېږي که نه د دې ګنجایش ته د 45 درجو پورې صحیح اوس 45 به کې په دې کې روباسه داسې 45 داسې 45 منځ راځي داسې ګوره 10 20 30 40 45 دا شو بل طرف ته 10 20 30 40 45 دا ټول ستا سره هغه جهت شو په دې کې به قصدن نه ودرېږي کوږ نیغ به کعبې طرف ته ودرېږي خو که بالفرض جومات دی لږ کوږ جوړ شوی خو په دې ځایونو کې دننه ده لکه زمونږ دا تقریبا یو په یو 8-9 ډګرۍ باندې دی که نه 8-9-10 ډګرۍ پورې پکې فرق شته دی که نه په دې کې دننه د جومات جوړ شوی نو بیا پسې هغه پلکونه ملکونه پسې رالی او نړۍ او نوی جومات جوړی نو بیا داسې کوه داسې ټیک خو چې نوی جومات جوړی نو هغه به بیا څه جوړی هغه صحیح جوړی په زوړ به پسې کږې نه نوی به صحیح ٹھیک شوله قصدن به نه ودرېږي اخوا دېخوا قصدن به داسې ودرېږي نو بالفرض داسې اخوا دېخوا لږ دنه رالو نو د دغې شریعت گنجایش ورکوي ځکه زمونږ هغه جهت قبله ټول دا دی ها دا ټول طرف دی وشوه داسې دا زمونږ سره هغه عین قبله رووته په دې باندې داسې وکړه چې په دې باندې بیا دلته د 90 درجې سب داسې جوړ کړه دا دې سب شو دا دې سب شو او دا دې څه شو په دې ځای امام ودرو او په دې ځای ابن پسې دا سود پوه شوله په دې کې څه پوه شو دا خو دغه طریقه باندې وو دا نور ګیر چاپېره کرښې چې نو ولګول دا شیان معلوم کړو نو د هغې شمال معلومولو دپاره که نه د نور نه نو اول عین شمال و جنوب معلوم کړو او بیا پې د عین شمال نه 106 درجې زاویه و هغه جوړه کړه پوهېږي پې